لیکن چې کله رسول الله مبارک وفات شنو بس حضرت ابوبکر لراغی ورته کېناسته وی ابوبکر ما ته اجازت راکا زه جهاد لزم ما د رسول الله مبارک نو اورېدلی دي چې د کافرو سره جهاد نه بهترین عمل بل نشته ما له اجازت راکا ابوبکر وی بلال اړه مې ولې چوې یو خو مې اړه وچوت چې رسول الله مبارک لاړ نو چې ته بانګ وې نو ما به د رسول الله مبارک غمینه به ماتېږي هغه وخت به را یادېږي یو خوا مې اړه وچود په خپل محبوب باندې او په خپل دوست سره نه لار نو ته مې بیا لړه چې دی ورته څه وایي وی ابوبکر خدای له دې غشتم که ځان له که ځان له دې غشتې نو بس بیا به تا نه خوځم در سره به یم او که خدای له دې غشتې ما پرېږده چې د الله د دین دپاره د کافرو سره جهاد وکړم نو بعضې علما خو اجازت یې وله ورکړه چې ځه راجح قول هم دغه دی نو شام ته لاړ او بعضې وایي چې نه منې که چې نه به ځې نو د حضرت ابوبکر نه پس حضرت عمر له لاړه حضرت عمر ته ویه وی عمر ما ته اجازت راکړه جهاد لزم وی ما د حضور پاک نه اورېدلي دي چې د الله په لار کې د کافرو مقابله کې جنګېدل دې نه بهتر عمل نشته وی عمره یو خوا مې په رسول الله په تلو ملا ماته شوه بل خوا د ابوبکر په مرګ مې ملا ماته شوه نو ته م رانه ځې چې ته بانګ وې خو ما ته د حضور پاک زمانه را یادېږي ابوبکر ته م وی رضی الله عنه ته عمر ته وی ابوبکر عمره قسم دې که بانګ خوند راکوي ما له بانګ خوند نه راکوي زه چې به بانګ به مې وې نو په یو سترګه به قبلې ته کتل په بله سترګه به مې د رسول الله مبارک هغه خشته او نیازبین او چمکدار مخ ته کتل ما له بانګ خوند نه راکوي به هر کیف اجازت یې ترې واخېسته او شام ته لاړ دمشق ته لاړ او بیا یو عجیبه ده شام چې کله فتح شو بیت المقدس دا هم وره نو حضرت عمر وی بلال دې علاقه کې دې رهولی و یا خو جنگ کې شریک دی جهاد کې شریک دی د کافرو وی رهولی نو بیت المقدس ته ودرو وی شابه هغسې بانګ وایه چې رسول الله مبارک ته به دې بانګ وی نو بیت المقدس کې لومبې بانګ دو وی او چې هلته بانګ ووی نو حضرت عمر او صحابه ورته جاړي وی نن ډېره موده پس موږ ته د رسول الله مبارک د زمانې یاد تازه شو او بس ته که نه بلاله بس مدینې ته راځه وی نه مدینې ته نه ځه مدینه ډېره خوږه ده د مدینې خاوره ډېره خوشبویه ده مدینه کې مې محبوب پروت دی ډېره خوږه ده خو ما ته خپل محبوب یادېږي چې ما به بانګ وی د هغه مخکې انیشته نو ما له مدینه کې بانګ خوند نه راکوي او بې بانګه به مې پرې نه دی منت یې ورته وکړه رانغې نو خوب یې ولیده نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې په خوب کې ولید نو حضور پاک ورته وایي بلاله دومره بې وفایي بس دی دا ستا وفا ده ما سره دومره بې وفایي چې زه لاړم نو زه دې پرېښوم او زما کلي دې م پرېښوده نو مدینې ته راغی یو جشن شو په مدینه کې دنیا خلق رالل او ښځې خبر شو ماشومان خبر شو چې نن به بیا د حضور پاک یاد تازه کېږي نن به بیا هغه اذان ویل کېږي چې کوم به رسول الله مبارک اورېده او د بلال د مبارکو شونډو نه به د توحید او د الله د وحدانیت او د پیغمبر د رسالت اواز بیا وځي نو رالل وی شابه بانګ به وی وی دی له نیم راغلی ما نه خپل محبوب ګیله کړې ده په خوب کې ما نه ګیله کړې ده نو زه د خپل محبوب ملاقات له راغلی بانګ له نیم راغلی ما مه وجنې نو حضرت حسن و حسین یې وله راوستل حضرت حسن و حسین ناغي رالل نو د خپو نه ورته راتوی شو کاکاجي موږ ته به خپل بانګ به وی موږ ته به بانګ وی او تاریخ لیکي چې زنانه او سوال جوابونه راولېږل موږ ته به د حضور پاک دا ور یاد دی او د پیغمبر زمانه به موږ ته یاد دی الله اکبر نو ودرېده نو بانګې شروع او داسې بانګې وایي چې مدینه کې یو اختر شو اختر یو جشن شو او چې چا الله اکبر اورېد نو زنانه کوټو ته وکتل او ماشومان را منډې وې او د خوشحالۍ د سترګو نه اوښکې روانې یو عجیبه انداز دی او دی وایي په ډېر جوش باندې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله او اشهد ان محمدا رسول الله نو محمد نوم نه مخکې لا نړ لاندې را پرېوت لکه د کب وتړقېده یو تاریخ خو لیکلي دی چې سی ورکړه وفات شو خو بل تاریخ لیکي چې نه بېهوشه شو راجح همدا ده بانګې پوره نه کړی شو
واپس لاړ شام ته وی بس دا باندې نه کېږي او چې به بانګ وي نو حضور پاک به دومره شوق کې راغی چې کله به ما ته آواز وکړه بخ 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 یا بلال واه 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 هغه آواز به ما له څوک راکړي ما چې به بانګ وي نو زه به ودرېدم نو ما به دروازه کې آواز وکړه الصلاة یا رسول الله الصلاة یا رسول الله الله رسوله منظر نو زه به اوس هغه آواز چاته کوم صحابو کې د حضور پاک مینه وه جذبه وه الله یې دغه مینه جذبه په موږ کې پیدا کړي خیر بیا واپس لاړ راجح قول دا دی چې شام ته واپس لاړ او شام کې بیا په 20 هجرۍ کې دی وفات شوی دی څوک کوي چې باب صغیر ورته وایي په دمشق کې هلته دفن دی یو تاریخ وایي چې نه په اردن کې دفن دی عمان کې او چې کله مړ کېده نو ښځه ورته ناسته ده وحزناه دا ورته جاړي واه حزن ای غمونو د رنګ نه تور دی خو مینه ډېره ده محبت ډېر دی نو دې ورته څه وایي ښځې ته واه حزناه مه وایه دا مه وایه چې اوهو غماه واه فرحا دا وایه ولې غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبا ما ته دا غم موقع بله خوشحالي ده خپلو دوستانو سره ملاقات کېږي هلته دوستانو ملاقات لزم او چا لزم محمد مصطفی له او د هغه ملګرو له روان یم په دې خوشحاله زما وروڼو اسلام موږ ته دا یو نښه پرېښې ده که غلام هم دی خو سردار دی چې ایمان پکې وي او د الله او د رسول مینه پکې وي که بې کسه دی او که بې سوکه دی او شلېدلو سپلو والا دی او پردی غلام دی او چې ایمان پکې دی نو د سرتاج دی د سرو زرو دی الله ته ډېر خوښ دی او که ډېر مالدار دی او بېدینه دی منافق دی په زړه کې د خدای او رسول مینه نشته د جهنم خشاک دی الله دې مړه کې د الله او د رسول مینه پیدا کړي نو مشهور صحابي دی مؤذن د حضور پاک او په دې محرم کې وفات شو ما مناسب وګڼله چې د هغه متعلق یې څو خبرې درته وکړم الله پاک دې زموږ په زړونو کې صحابه مینه پیدا کړي او الله پاک دې زموږ ژوند او مرګ د صحابه په نقش قدم نصیب وګرځولی کې او باغ یو ډېر بهترین عمل دی وروڼو چې ته بل وخت بیا بانګ متعلق خبره درته وکړم دعا وکړي څومره بیماران دی الله شفا ورکړي خدای چې څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي څوک تنګ دسته دي فراخه روزي نصیبه کړي یا الله زموږ په زړونو کې خپله مینه او د خپل حبیب مینه واقع کړي الله د هر قسمه دنیا او د آخر د فتنو او آفتونو بلیاتو نه